مولا سے وی دا د یهودیانو ایجنټ چې راکوشي نو ملک برخشي. مولوی صاحب نن زه ډېر شرمنده یم، تا په سیاست کې د اسلام نوم رانه نه ایستی و. څه خبرونه دي الله دې دروغ کی. زموږ حکومت او د حکومت واکچاران په رابطه دي او د اسرائیلو د تسلیمولو خبرې روانې دي. دا قوم دا خبرې نشي برداشت کولی، خو شرمندگی ندامت او ملامتیا دا ده چې مولوی صاحب نن ستا خوله په څه بنده شوه. موږ ډېر د ملامتیا نه دا خبره کو، زموږ د زړونو نه د وینو اوښکې څاڅي. د اسرائیل د تسلیمولو خبرې شروع شوې. مولانا صاحب اسلام، القدس، مسجد اقصی، بیت المقدس، امت مسلمہ. کستا سیاست د قوم د ګرانۍ او د ارزانۍ په خبره و، مهنګائی چرته ورسېده. دا خوله ولې بنده شوه؟ دا خوله ولې بنده شوه؟ دا څه بنده کړه؟ ستا خو دا ذمه داري وه چې د هر باطل او د هر منکر رد به کې. که عمران خان رضالت کو، د یهودو او قادیانیانو سره راز باز کو، نو ستا خوله کولاو وه، یقینا چې کولاو پکار وه. د سپکې رد په سپکاوي پکارو، د رزیل رضالت سرګندول پکارو. که د نن حکمرانان خنزیران رزیلان شول او د اسرائیل سره مراسم قائمول غواړي، د دې رضالت به مخکاره کې. تاله وزارتونه درکړل، نا وینا پدی چوکے د دنیا د بادشاہت چوکے با قربان کم ددی چوکے حق بادا کو. تد زړونو بادشاہی، تم مذہبی رہنمائی، تد انبیاء وارثی، تد اللہ نمائندے. انصاف کا انصاف کتی نوائے زخو بغلی نشم چی زما دا خلا چریگ زخو بدی خنزیر تا خنزیر ویما چی آغا دا مسجد اقصی سودا کئی، دا فلسطین دا مسلمانانو دا وینی سودا بازی کئی، دی رزیل تا با رزیل ویما کستا اتحادی دے پتا دی ملانتی ورسا. کتور سر پدی منکراتو کی مرگرے بیا تا تبے موائما خیال کوا. کتی نارواو کی ورسر تم رستیالی بیا تا تبا موائما، بیا تا عزتم پا ما لازم ندے. دا اللہ دا دین، دا اللہ دا قرآن و دا امت مسلمہ و دا مسجد اقصی سودا دا بطب کم قیمت کے پیوسو ٹاکو پیوسو وزارتونو. انصافو کا انصافو کا دا قوم دیر دی عزت جذبات لري، دا عالمانو دا پارا پزړه کی دیر دا قدر احساسات لري، دا علماء دا پارا پزړه کی. اللہ دا پارا دین او دیندار مبدنام وا، د خپل منصب د عزت خیال وکړه. خپل منصب ځان مبي عزت کا، د خپل عزت زستا عزت غواړم، ستا په بی عزت جاړم. څوک دی دا نه وی چې مولانا صاحب بی عزتی وکړه، زه خپل مولا د بل مولا بی عزتی به ولې کوم؟ خو که مولا خپل بی عزتی کوي زه به معنا کوم، زه به معنا کوم. مولا صاحب خپل بی عزتی مه کوه. خپل پګړی، خپل ګیرا، خپل نوم، خپل شان، خپل منصب د دنیا پر روپو پیسو په اقتدار حکومت او په هدو مخر سوا. دا ټول دنیا د الله د دین مقابله کې هیڅ او نستا. دا بادشاہتونه د انبیاء د وراثت د منصب مخې ته اسم ندی. ما پرونم چغوالی وا که د حاکمانو د طرفه د قادیانیت سره، یهودیت سره د تعلقاتو د مراسمو د قائمولو سا خبرونه خواره شو، ما چغوالی وا او زبه نن هم چغوام
که چهرې بدلې شوې رضالت و ماغه کوي د یهودو نصاراو تالی سټي کوي د کفارو ایجنټي کوي زما د پاره زما دغه وزیران و مرزیلان و خنزیران دي چا زما د ایمان سودا کوي د بیت المقدس سودا کوي یهود او اسرائیل تسلیمي بیا بم زد عالم قدر کوم ګوره د علماو نا قدرې مکوي او داسې مکوي چې ټول په یو ښکارای کې ورځوي فرق کوي کدا علما حق پرس ربانیین د الله اولیاء نشي په مقدس مکه د الله ولی بسو پاتې نشي ها شیطانانو کراګیر کړي الله د پاره شیطان د جال نزان بچکا الله د پاره انصاف وکړه کمی خبري الله دی کی چې دروغ وي الله دی کی چې دروغ وي کمی خبري د اسرائیل د تسلیمولو رواني دي او د رابطو او د دورو رواني دي او د تعلقات او د مراسمو د قائمولو رواني دي والله العظیم کای یو غیرتی مسلمانې برداشت زبدانویم چې تا پټرول کم ځای ته ورسول اوړه کم ځای ته ورسول غوړي کم ځای ته ورسول زدانویم خو کچری ته زما دی ایمان او د اسلام سودا کې زخو بچی وام دا بستا مجبوری وی چې تا پټرول ګرانول ته په دې کې بهاني وکي عذرونه به پیش کې اغه سره زما کار نشتا په کار خدا ر چې زه د غریب د حق आवाज وکم چې د غریب نغاره بن شو داغه په کور کې فاقی دي ولګي تندې دي حق دادې چې आवाज وکم خو د نوړې نه زیات د ایمان فکر کو پولګه کبيګا چاشپتی رکړی نو تیر شوی بندي د چا بچی چې ټوله شپه د ولګي نه جړېدلی پاغی بم شپه تیر شوی تب د الله په در کې داغي حساب ورکه لیکن د ایمان د دین اسلام سودابازی نه برداشت کوو هغه حساب بم کیږي خدا خبره اهم ده دا قوم مطالبه کوي د خپل حاکمانو نه اسرائیل اور د کشمیر مسله د امت د ایمان سره تړلې شی و تر اوسه پورې او پدې کې ذره بر کمپرومایز ذره بر د قوم د جذباتو سره کھلوار بنه برداشت بیا بداسي نه داسي بنئ چې تاسو ودا حکومت په قلار وکړي د تیرو حاکمانو عبرت ځان ته مخې ته کې داغي حالت ځان ته عبرت وګرځو الله بتاسم ذلیل کې دي چوکې د چا سره وفا نه دا کړی ډیر وټونه اغستو ډیر په شان او شوکتی سملې ته تله ونن سشو ډیر په زور د حکومت په چوکې ناست نن د مرګ په بستر د الله نه مرګ غواړي هغه دې کړی د ډنډي زور دا د وفا نه دا وفاو کې د محمد رسول الله سره کتاب الله سره دین د الله سره بیت الله او بیت المقدس سره وفاو کې قوم سره ملک او ملت سره وفاو کې دا اقتدار سبب نه مولا صاحب ته بیا راځي بیا به دا د يهوديانو ایجنټ دی دا د قادیانیانو ایجنټ دی قادیانې دی ته خو هم څوک وایي چې دا غي ایجنټانو سره خو تم رستيال وي ستا په مخ بس پاتې شي الله دې بی عزت مکا الله دې عزتونه نصیب کا د بی عزت لار پرید سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب